अल्लाह रहम करे। अब दुरूद शरीफ पढ़ के इस्तगफार पढ़ें। رب کائنات دې د دا شانتي رزې نه مومن مسلمان وساتي. پر سکرین باندې تاسو ته ویډیو ښکاري چې د دې کس په سترګو کې چینجي شوي دي، په غوږونو کې چینجي شوي دي او په مازغو کې هم چینجي شوي دي. دا کس څوک دی او دی ولې دومره سختې سره په جنګ دی؟ اخر د داسې څه ګناه کړې ده چې دته دومره غټه سزا ملاویږي چې نه مري او نه رغېږي او چغې وهي؟ پوره ډیټیل درته وایم. دا ویډیو نن زیات نه زیات شیر کړئ، ټولو وروڼو ته ورسوئ چې هر یو سړی د دې ویډیو نه عبرت واخلي. قدرمنو، دا کس چې تاسو ته ښکاري دا د نن نه تقریبا 13-14 سال مخکې او پنجاب فیصل آباد ډي اس پي پاتې شوی و چې په هغې وخت کې مسلمانانو د قادیانیانو خلاف چې کوم دی د ختم نبوت جلسې به یې کولې. دله الله پاک چې کوم دی هوده ورکړې وه، د خدای پاک بام ته رسولی و. دله الله پاک پاور ورکړی و چې د په هغه وخت کې د خپل پاور استعمال په غلطه طریقه باندې وکړو. ولې په غلطه طریقه باندې وکړو؟ قادیانیانو ته چې کوم دی د بهر ملکونو نه ډونیشن کیږي، هغوی ته باقاعده فنډینګ کیږي. قادیانیانو دله روپۍ ورکړي دي چې مسلمانانو ته ووایه تاسو دا جلسې مه کوئ او دا جلسې ته روکاو کا. دی به تو مسلمانانو سره به ظلمونه کولو او په زور باندې به هغه جلسې بندولې او مسلمانان به یې په تکلیف کې کړو چې تاسو د ختم نبوت چې کوم دی دا جلسې مه کوئ. ده به رشوت اخیستی و. ډېره د افسوس خبره ده، الله پاک چاله عزت ورکړي، الله پاک څوک بام ته ورسوي، هغه له پکار دی چې هغه غرور او تکبر نه کوي، هغه د خپل پاور استعمال په غلطه طریقه باندې نه کوي. نن وګورئ دا حال دی چې نه مري او نه رغېږي او په یو چغه باندې ګډ دی. دا کسان ورته وایي چې تاسو استغفار ووایئ، توبه وباسئ. تاسو ته ښکاري نن سپیشلی چې کوم دی دا ویډیو د هغې خلکو لپاره چې کوم ډي اس پي دي، کوم ډي پي او دي، چې تاسو له الله پاک کوم عهدې درکړي دي، د دې استعمال په صحیح ځای کې وکړئ. د دې استعمال چې کوم دی د اسلام خلاف مه کوئ، د دې استعمال چې کوم دی د اسلام په طریقه باندې وکړئ، تاسو به کامیاب یئ. او که نه د دې استعمال کې چېرې تاسو د الله او د الله رسول خلاف وکړو نو ستاسو به بیا د دې نه هم بدتر حل وي دا نن چې کوم حل تاسو ته ښکاري. ځکه چې پخوا به په آخرت وته، اوس الله پاک په دې دنیا باندې اوښکي. ویډیو راته یو ملګري راولېږله چې په دې ویډیو باندې یو څو خبرې وکړه. ځکه چې ما چې کله دا ویډیو وکړه زه ډېر زیات خفه شوم، ډېر زړه مې زور راغلی چې یاره زه به په دې باندې یو څو خبرې لازمي کوم. نو لهذا چې الله پاک تاسو له کومه عهده درکړې ده، الله پاک بام ته رسول یې، نو د هغې استعمال په صحیح طریقه باندې وکړئ. الله پاک په تاسو له د هغې بدله نور هم درکړي. الله پاک په تاسو له په هغې عزت کې په هغې عهده کې اضافه وکړي. نو سپیشلی دا ویډیو هغه د چا لپاره چې کم خلک د اسلام خلاف لیکي، کم خلک د اسلام خلاف چې کوم دی خبرې کوي، کم خلک د اسلام خلاف قدم اوچتوي، او د هغې قادیانیانو دپاره چې کوم زموږ د دین خلاف دي، او د ډي پي او ډي اس پي ښه افسران هم شته، د هغوی دپاره چې الله پاک ته عهدې درکړي نو کم از کم د دې خپل پاور استعمال په صحیح ځای کې وکړئ نو کامیاب به یې. یو که نه دا شانتې استعمال هم وکړو نو دا رس په ټولو باندې را روانه ده، دا رس په موږ باندې هم را روانه ده، بیا به زموږ د دې نه بد حالي دا نن چې کوم حال تاسو ته ښکاري. دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ د خپلو ملګرو سره چې هر یو ورور، هر یو سړی، هر یو کس د دې ویډیو نه عبرت واخلي. والسلام، خوشحاله اوسئ. علی عباس یوسفزی په دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام.